نن د ملا سره محبت نشته، د پیر سره محبت نشته، د طالب سره محبت نشته، د دین د دوست خلق سره نشته. هغه چا سره محبت ته چې څوک د کفارو غلامي کوي، څوک د پیسکو په جور په لیار باندې روان دي، څوک سودخور ده د سودخور سره محبت ده، څوک قمارباز ده د هغه سره محبت ده، څوک زناکار ده د هغه سره محبت ده، څوک غل ده د هغه سره محبت ده، څوک رشوتخور ده د هغه سره محبت ده. مدرسې ته، جومات ته، نیکو خلکو سره ورتګ ته ټیم نشته، هلته پورې پازابیږي. نو په قیامت کې هم چې په دنیا کې د چا سره محبت و، په قیامت کې به هم د هغو سره ځای کېږي، ژوندي به وي. یقول الانسان ما لها، په دغه وخت کې به دا کافران انسانان وي دا څه وجه ده، دوی خو دواري ژوندون نه منو، اوس ولې موږ د مځکې سر ته راولوېدو. یومئذ تحدث اخبارها، په دغه ورځ باندې به دا مځکه خپل ټول قصې بیانوي، خپل حالات په ټول بیانوي. بأن ربک اوحی لها، ځکه رب دې تا وحی وکړي دې ته دا مځکې ته چې ته بیان که هغه څه چې په سر د تا باندې چا څه کړي دي. د دې لنډ تشریح دا وکړو، انسان چې په دنیا کې زندگی کوي د ده زندگی په مکان او زمان کې ده. وخت شپه ورځ په ده تیریږي، مکان هغه ځای چې دی زندگی په کوي. هر سهار چې سپیدې چوي دا زمانه اعلان کوي انسانانو ته چې ای خلکو د خدای نه وډار شئ، ګناه مه کوئ. په ورځ د قیامت بیا خدای پاک د موږ نه شاهدي غواړي چې دغه انسان په دا ورځ کې چی کول. نو ورځ هم په سړي باندې شاهد ده، شپه هم په سړي باندې شاهد ده. که په ورځ کې چا کوم عمل کړي ورځ شاهدي په ورکوي، که په شپه کې چا کوم عمل کړي شپه شاهدي په ورکوي. دوم طرف ته شاهدان ځکه ده، دغه مځکه په انسان باندې شاهدي ورکوي چې په کوم ځای کې کوم خیل عمل کړی. که نیک عمل کړی د نیک عمل شاهدي ورکوي، که بد عمل کړی وي د بد عمل شاهدي ورکوي. ځکه دغه مځکې ته الله حکم وکړي چې د دغه مځکې په سر چا څه کړي دي هغه ټول بیان که. دا مځکه انسان پیژني، د انسان اعمال پیژني، اسمان انسان پیژني، د انسان اعمال پیژني. ځکه هم چې انسان مړ شي، که نیک عمله انسان مړ شي، د اسمان دوې دروازې چې د یوې دروازه نه د ده د رزق نزول کیږي، د بلې دروازې نه د ده نیک اعمال پورته کیږي. 40 شپې د اسمان هغه دوه دروازې په ده پسې ژاړي. په کومه مځکه چې دغه انسان نیک عمل کوه، هغه مځکه د ده په فراقت باندې 40 شپې پسې ژاړي. د کافر په باب کې رب کریم فما بکت علیهم السماء والارض، نه اسمان پسې ژاړي نه مځکه پسې ژاړي، هغه خوشحاله یي چې دا بدبخت د مخ د مځکې نه لرې شه. نو مځکه یې پیژني، اسمان یې پیژني. چې قبر کې انسان کېږدي، که دا انسان نیک عمله انسان وي، دا قبر ورته ویي چې څومره خلک چې په سر د مځکې په ما باندې ګرځېده په ټولو کې ته په ما باندې ډېر ګران وې. نن چې د ما میلمه شوې ته ګوره زه اوس تا سره څه عمل کوم. دا تنګ قبر لحد دا ورته لویږي چې څومره د سترګو نظر رسیږي تر دومره ځایه پورې لویږي. او که بدعمله انسان وي، دا مځکه ورته څومره خلک چې په ما باندې ګرځېده تر ټولو نه د ما د تا نه ډېر بد راتله. نن چې د ما په لاس باندې راغلی ګوره چې اوس زه څه در سره کوم. دا لحد د یوه طرف نه بل طرف ته راشي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلې ګوتې مبارکې داسې ونیوې، دا د یوه طرف پوښته یې په بل طرف نه نوځي، داسې سره تخته کړي چې دغه پوښته په دغه لورې نه نوځي او دا پوښته په دغه لورې نه نوځي. ګوره انسان د مځکې په سر باندې عمل کوي، قبر د مځکې لاندې دغه انسان پیژني چې کوم انسان په مځکه ګرځي. که نیک عمله انسان ویم پیژني، نو دا مځکه ورته څومره خلک چې په ما ګرځېده په ټوله کې ته په ما ډېر ګران وې. او که بد عمله انسان ویم پیژني، دا مځکه ورته چې څومره انسانان چې په ما ګرځېده تر ټولو نه د تا نه د ما ډېر بد راتله. چې پیژني هلته په حدیثو کې ثابت ته قبر ورسره غږېږي. هلته قرآن وایي چې دغه مځکه به په سړي باندې شاهدي ورکوي. هلته قرآن وایي چې اسمان او مځکه په نیکو خلکو پسې ژاړي. چې علم یې نه وای، پیژنده یې نه، ولې په فراقت ژړل، څنګه به یې شاهدي ورکوله. اوس په انسان باندې په ورځ د قیامت مځکه شاهده ده، په انسان باندې زمانه شاهده ده، په انسان باندې ملائکه شاهد دي، په انسان باندې نبی علیه السلام شاهد ده. روزانه د امت